بسم الله الرحمن الرحیم. زه شوکت سلیم خان ایډوکیټ چیرمین هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان خبرې کوم. دوه ورځې مخکې چې کوم د ګراسي ګراوند سره د دوه سټوډنټانو عبدالعزیز او وقاص سره پولیس ګردي شوې وه، د هغو سره چې کوم ظلم زیاتی شوی دی او کوم په غلطه طریقه باندې د هغو پیټایي شوې ده یا بېعزتي شوې ده، دا ډېر د افسوس خبره ده. د سوات انتظامیه د دې قسمه کارونو مخنیوی نشي کولی او بلکې د دې سلسله جاري ده چې د هغې سره د ماشومانو ذهنونه او د هغو مستقبلونه یا په هغو باندې په عیار درج کول دا د انساني حقوقو خلاف دي. موږ د دې غندنه کوو، موږ ته دې ماشومانو نه اپروچ کړی دی. موږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې د پیکس پاینډینګ وشي، کوم چې حقیقت دی هغه د مخې ته کړی شي، ځکه چې د دې سټوډنټانو مستقبل دی، د دوی تعلیم دی. په دوی باندې چې کوم میډیا باندې کوم غلط الزامات لګېدلي دي یا چې کوم خلکو سازشونه کړي دي، موږ انساني حقوق د دې غندنه کوو چې دا نمونه قسمه واقعیت رکاو کړی شي او د ضلعي انتظامیه کې او په پولیسو کې چې څوک ملوث دی، صوبایي حکومت د هغې خلاف کاروایي وکړي د قانون مطابق. په دې به موږ ډېر زر په دې قسمه خبرو باندې به متعلقه فورمونو ته ځو، په دې به قانوني کار چارهجویي کوو. دا یې پایرې دا د پیچ کمي دي، دا غیر قانوني دي، غیر انساني دي، دا د فورن واغستی شي او د دې د فیملي سره چې کوم دادرسي ده هغه د صوبایي سطح په مرکزي سطح وشي او په دې کې د اعلی حکام چې کوم دي چې کوم کسان ملوث دي دا د وباسل شي. د سوات فضا د دې قسمه پولیسګردۍ د دې قسمه د غیر قانون کاروایانو متعامل نشي کېدی. موږ مقامي ام پی ایس ته هم خواست کوو چې د دې کسانو د دادرسۍ لپاره پار فورم باندې اواز اوچت کړي. اگر چې موږ د دې سیاسي ملګرتیا نه یو، نو موږ د بلې پارټۍ د بلې طبقې سره یو، خو چونکې واقعه ډېره زیاته غلطه شوې ده، د سټوډنټانو د مستقبل مسله ده. روزانه دې قسمه کاروانو سره د سوات عوام مخ دي، نو په دې تکلیفونو کې، په دې سیناریو کې، په دې مشکلات کې دا نمونه خبرې موږ نشو برداشت کولی او که د دې مخنیوی ونه شوه نو موږ به عدالت ته ځو او پریس کانفرنس به کوو، په روډونو به راوځو چې دا قسمه خبرې دي منع کړی شي. شکریه.